بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهله د تحصیل مطرح د عوامو زموږ د کارکنانو او کوم سپیشلی نوجوانانو او بزرګانو او ماشومانو کوم سپورټ راکړو او سپیشلی زموږ میندو خویندو، زه ټول نه زیات د الله شکرګزار یو، بیا د دې عوامو شکرګزار یو چې دوی دونه غټ تعداد سره زموږ هغه حمایت وکړو او ماشاءالله تر اوسه پورې هغه سلسله جاري ده. خلکو ته چې کوم دک رسېدلی دی نو د عوام چې زموږ په دې دک کې شریک دي او دا کوم فراډ شو، کومه دوکه وشوه او زموږ ګټلی شوې سیټ باندې دوی ډاکه واچوله، چې کوم د عوامو کوم موږ ته کوم اطلاعات راځي، ټلیفونونه کوي او د دې چې کوم هغه یو مینه ده نو د هغې بار بار چې شکریه ادا کړو نو ډېره کمه ده. دې وخت کې پکار دا وه چې مونږ کور په کور، علاقه په علاقه ګرځېدلی وې او چې چا مونږ له ډېر ښه رسپانس راکړی دی د هغې هم شکریه ادا کوو او که چا نه هم دی راکړی نو د هغې دپاره مونږ یو ویژن یو پروګرام لرو انشاءالله د عوامو دپاره چې کوم مونږ یو ترتیب جوړ کړی دی چې دا کارونه به کوو. خو بهرحال دې وخت کې حالات داسې جوړ شو چې چونکې علاقې هغه عوامو کوم اعتماد کړی او هغې باندې کومه ډاکه لړه شوه نو د هغې خلاف مونږ قانوني کومه لار اختیار کړې ده، احتجاج کومه لار اختیار کړې ده. نو مونږ چونکې هغې کې انګیج شو، هغې کې ونښتو هغه مسلو کې، عوامو ته مخامخ نه شو، نو د دې دپاره معذرت هم کوو چې دا په وخت پکار و. خو چونکې دا تاسو ته دا ټول ترتیب معلومه دی چې مونږ په دې باندې فوکس دی، په دې باندې زموږ نظر دی او انشاءالله چې کوم زموږ قانوني آئیني حق دی هغه مونږ استعمالو، هغه که هر یو لار وي. نو د هغې دپاره د عوامو سره برای راست چونکې مخاطب یو او تاسو ته به انشاءالله مونږ راځو موقع ته، شکریه له به راځو. تاسو چې کوم په مونږ اعتماد کړی دی، ګټلی شوی سیټ دی، ستاسو په اعتماد باندې، ستاسو په سپورټ باندې او مونږ به انشاءالله چې کوم اعلانات کړي او کوم کار به انشاءالله کوو په دې حالاتو مطابق انشاءالله هغه تاسو سره نن دا وعده وه که سیټ ای او که نه انشاءالله مونږ به دې حالاتو کې به دې ماشومانو سره، نوجوانانو سره چې کوم بېروزګاري ده، کوم مسایل دي او د ماشومانو کوم یونیفارم نشته، سکولونو پرابلم دی، د ګورنمنټ سپیشلی ډېر زیات حالات خراب دي د دې ګورنمنټ سکولونو. نو انشاءالله د هغې چې کوم مونږ یو پروګرام روان دی هغې دپاره مونږ کوم ایونټس چې ښلي دي هغه جاري و ساري به وي. یونیفارم پرون شروع شوی دی انشاءالله سکولونو ته ځي او اتوار په ورځ زموږ یو ایونټ دی انشاءالله هغې کې به تاسو ته چې کوم ماشومانو ضروریات وي هغې به مونږ انشاءالله هغې له ترتیب جوړو، یونیفارم هم ورکوو. کوم یونیورسټیز دپاره کوم مونږ پلان دی، کوم د ټیکنیکل کالجونو دپاره، کوم هسپتال دپاره جاینټ وینچر باندې کې مونږ ویلو نو انشاءالله ستاسو مشوره هم درکار ده او تاسو سره به کینو څه ایونټ پروګرامونه به جوړو انشاءالله او هغې دپاره به انشاءالله ستاسو تجاویز پکار وي او د مشرانو دعاګانې به پکار وي او نوجوانانو دپاره چې کوم پروګرام مونږ یې اخلی ډیجیټل مارکیټینګ او امازون وغیره پای به هم انشاءالله اوس کار کوو. نو دواړه سایډه به انشاءالله چلو چې کوم احتجاج دی، کوم معامله ده، کوم کورټ مسایل دي، کوم ری کاونټینګ دی هغې دپاره مونږ اپلای کړې ده دا به هم کوو او چې کوم وعدې هم کړي دي انشاءالله د نوجوانانو سره د دې علاقې چې کوم نادار او کمزوري طبقه ده هغې سره کوم ماشومان چې دې وخت کې مسایل سره یعنی تعلیم سره کوم مسایل جوړ دي هغه میل فیمیل دواړه سایډونه دي نو انشاءالله هغې کې زموږ کومې وعدې دي هغه تکمیل ته رسو ستاسو په تعاون سره، ستاسو په مدد سره او ستاسو چې کوم هغه مشاورت سره کوم کار به کېږي انشاءالله هغې کې به الله خیر اچوي او موږ دا دعا مو غوښتې وه بار بار په سپیچ کې به ما ویلې چې الله تعالی دې هغه وکړي زموږ ورکې خیر وي، د ټولو عوامو ورکې خیر وي او الله تعالی دې موږ هم په دې تیار دا چې کوم روان امتحان دی الله تعالی دې په دې کې موږ له کامیابي راکړي. الله هم ښه ساته، ډېره مهرباني، شکریه. قسم وکړي زه ورته په دې ځای قسم کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ په ووټ باندې 1 روپۍ نه ده ورکړې او دوی دا قرآن وکړي قسم دې وکړي چې بھئ تاسو په ووټ خریداري او فروخت نه دی کړی. دا چې کوم ځان طالبان صاحبان وي بعضې
ټول نه ټول خو ما دا ته وویل چې قسم دی هغه د جیوایي هغه لیمان صاحبان چې ما سره به ذات خود والله زه نه پېژنم ما له دې دفتر ته رالو وي ما له کارډونه راکړه زه تقسیموم خپل ګاډی زغلولی دی منډې والي دي ما نه څه خرچه نه اخیستې هغه لله فی الله یو کار کړی دی داسې خلکو ته سلوټ کول پکار دي دا ټول داسې نه وي خو بعضې خلکو دا کاروبار جوړ کړی دی او دا د خپلو مشرانو نه زده کړه کړې ده نو دا دې وخت کې د امتحان خبره ده مونږ الله تعالی مونږ دا ټول سپیچ کې دا خبرې کړې دي چې بھئی که پورې که سپورې مونږ په تاسو سره یو که ووټ وي او که نه وي که سیټ وي او که نه وي مونږ به هلته موجود یو الله تعالی مونږ له راکړی سیټه مونږ سره یو امتحان راکړو چې تاسو څه کوئ تاسو تښتئ د دې میدان نه تاسو دا کفر نظام تسلیموئ تاسو د دې دلالانو تسلیموئ تاسو د دې دا غدارانو تسلیموئ او که نه تاسو د دې خلاف اواز اوچتوئ ورونو دا یوازې د جماعت اسلامي خبره نه ده پیپلز پارټۍ والا ترې زیات مالدار دی ان پی والا ترې زیات مالدار دی پی ټي آی والا ترې زیات مالدار دی خو دا کاروبار صرف دا د بعضې پټکو والا کوي ورونو دلته هم دغه کار شوی دی د دې نه مالداره خلک شته د ده نه زیاتې پیسې والا خلک شته خو ماشاءالله زه وروره ووټ یې واخیستو او ووټ په کوم ځای اخلي په خپل کلي کې 600 اخلي او وروره په ټنګلختي باندې 700 اخلي 800 اخلي په چولي باندې 800 اخلي دا ډرامه نه ده زما په ګړنګي باندې خپل کلی ګو چې زمونږ ووټ ډېر کم پول شوی دی ما ویل زه به کم از کم 2000 ووټ به پول کېږي 1000 یا 1100 ووټ پول شوی دی 800 ورکې انشاءالله مونږ اخیستی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جماعت اسلامي ټولو ملګرو ته سلام کوم او ټولو ملګرو ته دا وایم PK 76 کې موجود یم سابقه منسٹر صاحب حافظ احمد صاحب را سره موجود دی د PK 76 د تحصیل مطرح حوالې سره دغه سره موجود یو هغه به تاسو ته په خپل ټوله خبره مخې ته کیږي نو حافظ احمد صاحب ټوله خبره مخې ته کیږي بسم الله الرحمن الرحیم نن د تحصیل مطرح عوامو دلته کې زموږ د مرکزی الیکشن آفس مخې ته احتجاجي ټوکن مظاهره وکړه او چې کومه بهترین انداز کې په ډېر ښه انداز کې پری پولنګ ریګنګ شوی دی په تحصیل مطرح کې او پرون کوم شوی دی نه یوازې جماعت اسلامي بلکې ټول سیاسي پارټیو له پکار دي چې دې خلاف روزي او د دې خبرې مونږ غندنه کوو چې په پیسو باندې وټونه اخیستې شوي دي باقاعده د دلالانو په ذریعه باندې هغه تقسیم شوي دي دې وجې نه عوامو اعتماد په افتخار احمد خان صاحب باندې کړی دی دا د عوامو په رایې باندې داندلي ده د هغې باندې ډاکه ده مونږ به جماعت اسلامي د دې خلاف هر آئینی قانوني لارې اختیارو پروټیسټ زموږ جمهوري حق دی او سبا نه مونږ نن لیګل ایډوایزر سره لایر سره مشورې وکړي سبا به مونږ آر او دفتر ته انشاءالله تعالی ځو هلته به اپلیکیشن سبمیټ کوو الیکشن کمیشن ته به ځو وکلا سره په دې باندې رابطه کوو او انشاءالله تعالی د عوامو دا جنگ به مونږ هر آئینی قانوني او جمهوري حق دا به استعمالو او چې کوم دې وخت کې ډېر بهترین انداز کې ډېر په پرامن طریقه باندې ورته وایي خو حقیقت دا دی چې ډېر لوی دندلي شوې ده دې وجې نه عوامو ته زما اپیل دی او درخواست دی چې آینده لپاره هم په دغه دلالانو باندې او په دې ضمیر فروشه باندې چې د سرمایې په زور باندې د خلکو رایې اخلي دې باندې نظر وساتي انشاءالله تعالی کله چې موږ کال درکو چې تاسو انشاءالله دلته موجود یئ ډېره شکریه جزاکم الله خیر ډېره مننه میر محترم